یو مسلمان ته د بدعت نسبت کوي نو دا بدعت خو مستحب هم وي، دا بدعت خو په یو انسان باندې واجب هم وي، او دا بدعت خو یو انسان د پاره ضروری هم وي، یو بدعت خو د انسان د پاره ناجایز هم وي، یو بدعت خو د انسان د پاره مکروه هم وي، یو بدعت خو د انسان د پاره حرام هم وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. انتهائی واجب الاحترام حضرات، جدید معتزله پنځپیري حضراتو له طرفه ډیر زیات ویډیوګانې او هغه ویډیو پیغامات چا راته راولېږل په مسنجر او په واتس اپ باندې. ما چې کله وکتل د سواد د ځمکې یو مولا چې هغې ته وحید الله وحدان نامې دی، چې هغې څه کسان داسې مقرر کړی دی چې هغوی زموږ د اکابرینو خلاف بد رد وایي، بلکې هغې شاګردان دي چې هغوی ویډیو کلیپونه جوړ کړي، بلکې هغوی دومره حیثیت نشته چې زه هغوی له جواب وکم. صرف دومره وایم چې دا زما چې کوم معتزلي نمبر 3 سره چې زما خبر روانه وه هغې ته دا پیغام دی، او دغه وحدان مولوي صاحب ته هم دا خبره کومه چې حضرت صاحب زمونږ او ستاسو په ډېر مسایلو کې اختلاف دی. په مسله د حیات النبي صلی الله علیه وسلم شو، اهم دارنګې د عذاب القبر مسله، اهم دارنګې د سماع الموتا مسله، اهم دارنګې د ذکر بالجهر مسله، اهم دارنګې د دعا بعد سنت مسله، اهم دارنګې د کرامات الاختیاري مسله، اهم دارنګې استشفاع من اهل القبور یا استشفاع عند القبر دغه مسله، اهم دارنګې زمونږ تاسو سره عرض اعمال. دومره ډیر مسائل دي چې هغه زمونږ او ستاسو په خپل مابین کې اختلافي موجود دي. البته وستخته ما په دو مسائلو خو الحمدلله ستاسو مونږ جنازه ادا کړې. نمبر 1 د ذکر بالجهر په مناظره، او نمبر 2 د حیات النبی صلی الله علیه وسلم په دغه مناظره کې ستاسو ملګرو ته مونږ الحمدلله ښه علاج کړی دی، ښه انجکشن یې مو لګولی دي، الحمدلله ښه بهترین علاج شوی دی. چرته تر قیامت ورځ پورې به هم دغه خلک بیا د حیات النبی صلی الله علیه وسلم او د ذکر بالجهر دغه نوم په خوله باندې هم وانخلي. البته بهرحال خبره دومره کوم حضرت سے محترم چې د هغه ځای نه ویډیو کلیپ کول دا هیڅ معنا نه لري. که دلته زه یو 3 غنټې ریکارډ کم درله دغه ویډیو هیڅ فایده نه کوي. البته دومره درته وایم چې لږ خاموشي اختیار کوي، زموږ د اکابرینو په باره کې بد رد مه وایئ، بلکې خپل کار سره کار لرئ. او که چېرته بیا هم ستاسو ډېر زیات شوق وي او ستاسو زړه غواړي نو بسم الله کې راشئ میدان ته، میدان به ولګوو. لیکن دومره هم تاسو ته وایم چې زمونږ د خاموشي نه تاسو چرته هم د بزدلي مراد وانخلئ. ګورئ ځکه چې مونږ سپک خلک نه یو ستاسو په شان دي چې هر چاته کنځل وکړو، په هر چا باندې بهتان وتړو، هر چاته نامناسب نومونه واخلو، هر چا ته د غلط ګنده نسبتونه وکړو. دا زمونږ طریقه نه ده زمونږ د مشرانو، بلکې ستاسو مشرانو نه تاسو ته په وراثت کې پاتې شوی دی، هم دقه تاسو وکئ. البته څومره چې زما علم کې دي دومره پوهیږم چې پنځپریان د کنځلو نه علاوه هیڅ نه لري. دلایل خو پیژنې هم نه، کتابونه خو پیژنې هم نه، قرآن خو چرته تر قیامت سبا پورې هم په قرآن خو چرته هم نه پوهیږي، او حدیث د پیغمبر علیه السلام نه خو سخت نفرت کوي دغه ظالمان چې د حضور صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه تاسو انکار کوئ. بهرحال دغه وحدان مولوي صاحب ته او دغه معتزلي نمبر 3 دې ته یو پیغام ورکومه چې تاسو اصل کې هر چاته د مشرک لفظ استعمالوي. آیا په مشرک په معنا او په مقصد تاسو پوهیږئ که نه؟ مشرک حضرت صاحب دې ته نشي ویلی چې یو انسان ستا د معتزله په عقیده باندې رد کوي او ته غصه شو هغې ته مشرک ووایي. اصل کې بدعتي دې ته نشي ویلی حضرت صاحب چې څوک ستاسو دجل ښکاره کړي او تاسو ورته بدعتي ووایي، بلکې بدعتي ستاسو غوندې کې هغه خلک دی، بلکې مشرکین هم تاسو یې. راشئ ما سره کښېنئ، د دلیل په بنیاد باندې به انشاءالله زه به هم بدعتي ثابتوم، هم به مشرک ثابتوم. چې تاسو ځان د پاره توحید خوښوئ بالفرض،
اسې خو شرک مبتلا یې که چېرته تاسو د ځان دپاره توحید خوښوئ نو دغه نور خلک هم توحید طرف ته راوبلئ که نه بیا دغه مسلمانانو باندې د کفر او د شرک ولې فتوې لګوئ دغه فتوه په وجه باندې ولې دغه خلک د دایره اسلام نه تاسو خارجوئ خو چې څوک یو کار کوي او هغه کار ښه ګڼي نو بل مسلمان هم هغه کار طرف ته رابلي الحمدلله موږ د توحید او د سنت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د عمل کوونکي داعیان یو او زموږ کوشش دا وي چې دغه نور خلک هم د توحید طرف ته او د سنت د پیغمبر طرف ته موږ راوبلو او هغې هم راشي او په توحید باندې د غیر مسلم چې کوم دی هغې هم راشي او په توحید باندې ایمان راوړي او په سنت د پیغمبر باندې عمل وکړي او ظالمانو تاسو سره ښه طریقې دي کم مسلمانان چې دی کوم صحیح عقیده لرونکي خلک چې دی هغه هم تاسو د دایره اسلام نه خارجوي هغې باندې هم د مشرک او د کفر فتوې لګوئ بهرحال حضرت صاحب کفر فتوه لګول او دغه شرک نسبت کول او یو چاته بدعتي ویل دا ډېر آسان کار دی د آسان نه هم آسان کار راغلی دی لیکن د دې ثبوت ورکول او دا قرآن او حدیث باندې ثابتول دا ډېر مشکل دی الحمدلله تاسو به ویلي د شرک یو څو اقسام دي هم ته مشرک هم یې زه د مشرک هم ثابتوم هم ته بدعتي یې زه د بدعتي هم ثابتوم بهرحال یو انسان ته دا پته نه وي چې آیا د شرک اقسام لري او که نه یو انسان تر وسه پورې د خپل مسلک او د خپل باطل عقایدو د مشرانو له طرفه ترجمان جوړ شوی وي یو انسان د خپل تنظیم یو مناظر وي هغه انسان تر وسه پورې له دینه هم خبر نه شو چې دغه بدعت په څو قسمه وي هغې ته وسه پورې دا پته نه لګي چې دغه بدعت چې کوم دی بدعت حرام بدعت مستحب بدعت واجبه دغه شان د بدعت مکروه هم دارنګې بدعت کم ناجایز کوم په دین اسلام کې چې نوی کار وي هغه بدعت چې هغې له وجې نه سړی د جهنم خشاک ګرځي د هغې په مابین او په بدعت حسنه او په بدعت واجبه او په بدعت مستحبه کې یو انسان فرق نشي کولی هغې به څه علم وي انشاءالله سر به در باندې وګرځم وحدانیه او جدید معتزلی نمبر 3 انشاءالله دې ځل به در سره ګورم صرف د دې جواب راته وکئ چې ستاسو ملګري بار بار بدعت کوي که نه یو مسلمان ته د بدعت نسبت کوي نو دا بدعت خو مستحب هم وي دا بدعت خو په یو انسان باندې واجب هم وي او دا بدعت خو یو انسان دپاره ضروري هم وي یو بدعت خو د انسان دپاره ناجایز هم وي یو بدعت خو د انسان دپاره مکروه هم وي یو بدعت خو د انسان دپاره حرام هم وي یو انسان ته چې بدعت کوي د دې خو لږ وضاحت وکړي چې تاسو کم بدعت ستاسو مراد دی وحدانیه وار پار خطا نه کې ګورې دې ځل او انشاءالله بل پیرې فضول بکواسي ویډیوګانې مه کوئ صرف دومره وکئ چې چېرته یو علمي مسله چې څومره مسایل ما تاسو ته بیان کړل چې دوی کې زمونږ آپس کې اختلاف دی 2 مسایل خو البته حل شوي دي باقي چې څومره مسائل دي اوس به راشو د عود الروح مسله هم دا هم اهم مسله ده چې تاسو په دې باندې ډېر چیلنجونه کوئ مسله د عود الروح او مسله د دعا بعد سنت نمبر دی په دې باندې که کم یو پنجپیري کې غیرت وي همت وي جرأت وي او طاقت لري په دغه 2 مسایلو کې د یو مسله انتخاب وکړي او مونږ ته خبر راکړي چې په دې باندې به خبر وکړو که دا خبر کول که چېرته مناظرې په شکل کې وي یا که چېرته د مکالمې په شکل کې وي یا که چېرته د افهام او د تفهیم په بنیاد باندې داسې ساده غوندې کې مجلس لګولو په شکل کې وي که ستاسو مدرسه وي که د پنجپیر وي او که چېرته د وحدانې دغه مدرسه وي انشاءالله مونږ درځو لیکن دغه بد کلامي د بد زباني نه تاسو پرهیز وکئ چې خپل د مشرانو دغه عادت لږ پرېږدئ خیر دی اوس به راشو علمي طرف ته چې آیا تاسو هر چاته د مشرک دغه نسبت ولې کوئ او بیا هم درته وایم چې زما چیلنج دی راشه ما سره کښېنه وحدانیه او خپل شاګردانو کې داسې سنجیده کسان مخې ته که چې زه هغه کسان مشرکان ثابت کم چې تاسو د توحید په دغه جامه کې د شرک په دغه دریاب کې تاسو ورډوب شوي او تاسو په خپل سترګو باندې د شرک دغه چشمې مو لګولې دي خو انشاءالله دا هر څه به مونږ دغه دنیا ته هم ښکاره کو ستاسو اصلیت به هم ښکاره کو کنزل او بدرد ویل دین اجتناب وکړئ په مسله د دعا بعد سنت او مسله د عود الروح په دې باندې تیار شئ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے